پیغمبر علیہ السلام یاو داس زمانہ براشی چې خلق یبیع دینه بعرض من الدنیا، خلق به دا دین په لږو پیسو بدلی. بڑا پیسې پکار دي، دین بکار کوي، د پیسو د پاره سړی قادیانې شي. قادیانې ورته وایي درته خور به په نکاح درکم، ملازمت به درته وګورم. شیعه ورته وایي راځه ما سره ملګری شه. پرویزی وایي ما سره ملګری شه، ښه نوکري به درکم. نو د لږو لږو پیسو د پاره به سړی د ښکلی ایمان هغه ورکي او پیسې به والي. دا همدغه زمانه ده. د معمولی موبایل لپاره خلک سړی مړ کي. د موبایل څه قیمتي؟ دا پیسې دومره خوږې دي چې هغه ښکلی مؤمن د هغې موبایل دپاره قتل کو. په سیکل ماشوم رواني، په تماچۍ ولي سیکل ته وتښتی. په موټر سیکل رواني، په ټوپک ولي موټر سیکل ته وتښتی. د مؤمن قتل څومره لوی جرم دی. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. کم یو سړی چې مؤمن قتل کی سزا جهنم ده، همیشه به جهنم کی وي. خلکو ته دا دنیا دومره خوږه شوې ده چې د لږې لږو خبرو دپاره انسان لګیا دی، هغې دپاره قتل کېږي. دا همغه زمانه ده. د نن نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام 1436 کاله مخکې دا خبره کړې ده. اوس زموږ د اسلامي کال نوی شو. نن د محرم غالبا 12مه یا 11مه ورځ ده. محرم کې زموږ اسلامي کال نوی شي. د پیغمبر علیه السلام د هجرت 1435 کاله پوره شو. او کله چې رسول الله هجرت کولو د هغه عمر 53 کالو، نو چې هغه هم ورسره جمع کړي نو د رسول الله د پیدایش دومره موده تېره شوه. نو رسول الله دومره زمانه مخکې خپل صحابه د دې موجوده دور د فتنو نه یری. هغه دغه زمانه ده. د قیامت نښې څرګندې دي. اقتربت الساعة وانشق القمر. پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کیږي چې قیامت به کله وي. پیغمبر علیہ السلام وایي د دې علم خو ماته نشته. د نښو تپوس کیږي چې د قیامت نښې به څه وي. پیغمبر علیہ السلام وایي د قیامت نښې به دا وي چې جینکۍ به په میندو باندې حکم کوي، لور به په مور باندې حکم کوي. انت لدلمة ربته. هغه همدغه زمانه ده. لورې کالج نه راشي، مور غریبه ساده ښځه ده، دا لور ورته غوسه کوي تا لا روټۍ نه ده تیاره کړې، د کالج نه رالم او دا او دا او دا. مور غریبه ورته څه نه وایي. چې لور په مور حکم کوي نو د دوی به څه حالي. او بیا رسول الله مبارک فرمایي چې دغه عرب چې په سر د پټکي او د ټوپۍ طاقت نه لري، په خپو کې د پیزار طاقت نه لري، دا د ګډو سرونکي خلق دی به دیو بل اوچت اوچت بلډینګونه جوړوي. پیغمبر علیہ السلام چې دا خبره کوله نو هغه وخت مدینه منوره کې صرف د 4 یا د 5 صحابو دویم چتونه، دویم چت د چانو. مکه مکرمه کې خو بالکل دویم چت نو. کافرانو وی که دویم چت جوړ کو دا به د خانه کعبې نه اوچت شي، نو دا ډېره لویه بېادبي ده چې زموږ کور د خدای د کور نه اوچتي. نو مکه مکرمه کې خو چرته هم دویم چت نو. او مدینه منوره کې د یو څو صحابو دویم چتونه وو. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دغه عرب دا به د یو بل نه اوچت بلډینګونه جوړوي. الله دې تاسو بوځي مکې مکرمې ته، مدینې منورې ته، حیران بشئ. 14 چته 18 چته او لګیا دي کوشش کوي چې دومره لوی بلډینګونه جوړ کړو چې دنیا کې دومره لوی بلډینګ نه. ملګرو راته جده کې یو بلډینګ جوړېږي چې هغه وایي دا به ټوله دنیا کې اوچتي. په دوبۍ کې خو یو جوړ کړی دی. همدغه عرب دا به د یو بل نه اوچت بلډینګونه جوړوي. دا د قیامت په نښو کې نښه ده. پیغمبر علیہ السلام وایي ویکثر الحرج، قتل به ډېر شي. قتل
پخوا به موږ واړو نو وا به مو اورېده چې پلان کې دی کې چا سړی وجلی ټول خلک به ګبراو شو چې اوهو دا زول ځکه دی دا سیلۍ ځکه ده اوس په توپ باندې خلک وجلی شي پلان کې ځای کې دومره کسان مړه شو پلان کې ځای کې دومره کسان مړه شو رسول الله هغه زمانه کې فرمایي چې د قیامت په نښو کې لویه نښه قتل به ډېر شي شراب نوشي به ډېره شي زنا به ډېره شي پیغمبر علیه السلام نښې بیانوي نو دا مکه زمانه ده په داسې زمانه کې انسان ته پکار ده چې دی همیشه د الله تعالی په ذکر کې اړمي دا د لا اله الا الله ذکر دا انسان د ټولو فتنو نه بچ کوي اسې ځان سره ناست دی نو وایه لا اله الا الله لا اله الا الله